अल्लाह अगर तौफ़ीक़ न दे इंसान की बस की बात नहीं, फैज़ान मोहब्बत आम सही इरफान मोहब्बत आम नहीं। ज़मा इज़्ज़तमंदो د دې کلي علماو مشرانو او نورو د لري نه راغلي میلمنو ستاسو د ټولو شکریا ادا کوم. ګرمي ده، الله دې ستاسو دا راتګ او ستاسو دا قدمونه د نیکۍ په تله کې واچي. الله دې تاسو له د دې ګرمۍ د برداشت کولو اجر د آخرت په هغه سخته ګرمۍ کې درکړي. په کم مقصد باندې چې موږ را جمع شوي یو، د هغې مقصد د بیان دپاره، د هغې د وضاحت دپاره زمونږ ډېر درون میلمه استاذ الحدیث حضرت مولانا مفتی نجم الرحمن صاحب، هغوی به په هغې باندې تاسو ته خبرې کوي. زه صرف د دې دپاره حاضر شوی یم چې ستاسو شکریا کوم او کم کار چې موږ شروع کړی دی، کم عظیم مقصد دی. نو شاعر وی الله اگر توفیق نه دی انسان کی بس کی بات نہیں. که الله چاله توفیق ورنکي نو دا د انسان د وس خبره نه ده. فیضان محبت عام صحیح، عرفان محبت عام نه. د الله محبت خو په هر چا باندې عام دی، خو الله د چانه د خپل دین کار واخلي، هغه د خپل دین د پاره منتخب کی. خبره عام نه ده. تو تیرے ابابیل سے ہرگز نہیں کچھ کم، بیچارگی پہ اپنی نجا شان خدا دیکھ. وی تو د ابابیل مرغی نه کمزور نه چې الله دا غوی نه د دین کار اغستی دی، نو تو دا خپل بیچارګۍ باندې او په خپل بې بسۍ باندې مزه الله چې دی نو د هغه شان ته ګوره. زما عزتمندو دې علاقې ته چې کله مونږ رالو نو په دې علاقه کې د دین د مدرسې ډېر زیات ضرورت دی. تاسو به حیران شئ چې د دې ځای نه تقریبا 3.5 کیلومتره جولګرام ته لاره ده. په دغې 3.5 کیلومتره فاصله کې تقریبا 15 سکولونه دي چې په هغې کې کالجونه، په هغې کې د جنکو سکولونه، په هغې کې د هلکانو سکولونه، په هغې کې په های سطح باندې سکولونه او په کمه سطح باندې سکولونه دا موجود دي. خو په دې 3.5 کیلومتره فاصله کې یعنی په 1 کیلومتر کې تقریبا 15 سکولونه دي. خو زمونږ په دې علاقه کې مدارس څونه دي؟ نو علما لګیا دي، خپل کوشش کوي. زمونږ حاجی ګل محمد صاحب چې هغه په دې علاقه کې د ټولو نه اول یو ګلشن لګولی و، د هغې حافظان، د هغې قاریان هغه تاسو ته په دې علاقه کې په نظر راځي او هغوی ډېر په محنت سره دغه مدرسه دې له ډېر یو لویه ترقي ورکړه او نن په هر کور کې حافظ دی. دا د هغوی د محنت نتیجه ده. خو د وسایلو او د ځای د کمی د وجې نه هغوی دا مدرسه صرف د حفظ پورې محدود ده. شان زمونږ په دې علاقه کې مدرسه محمدیه هغه موجود ده، د 6مې درجې پورې په هغې کې سبقونه دي. یعنی زمونږ په علاقه کې 15 سکولونه صرف په 3.5 کیلومتره کې موجود دي چې په هغې کې کالجونه دي، په هغې کې د 12مه پورې سبقونه دي. خو زمونږ د طالب علم دپاره په خپل علاقه کې یعنی مونږ ته خدا ښکاري چې یاره د دې مدرسو څه ضرورت دی او دا مدرسې خو ډېرې زیاتې دي. مدرسې په دې علاقه کې نشته. په دې علاقه کې د کوم ځای کې چې مونږ اوسېږو نو 2.5-3 کیلومتره فاصله کې زمونږ نه ښار دی او 3-4 کیلومتره فاصله کې زمونږ نه ډېرې جولګرام دی. دلته د مدرسې ډېر اشد ضرورت دی، ډېر سخت ضرورت دی. او د داسې مدرسې چې په هغې کې پوره تعلیمي زمونږ طلبه هغه د سادسې پورې دلته زموږ سره محمدیه کې سبق وایي چې د هغې محتمم حضرت مولانا اسحاق صاحب، د هغې ناظم مفتی ارشد علي صاحب دی او ډېر په محنت سره او ډېر په کوشش سره هغوی لګیا دي. دغه خپل چې کومه ذمهداري هغوی ته حواله شوې ده هغه ډېره په ښه طریقې سره ادا کوي. خو چې کله زمونږ طلبه سادسې ته ورسي نو زمونږ سره بیا ځای نه، بیا هغه طالبان هغوی مونږ بیا د ځان نه جدا کو، بیا شیرګړ ته لیږو، بیا اکوړي ته لیږو، فریدیې ته لیږو، کراچۍ ته لیږو. دا ولې؟ زمونږ سره وسایل نشته. نو دوی چې کم اخلاص کړی دی الله دې دا قبول کړي. بله دا ده یو آخري خبره کومه چې زمونږ په دې پوره ضلع کې تاسو به حیران شئ دارالافتا نشته. دارالافتا څه ته وایي؟ یعنی یو سړي ته د مسلې ضرورت پیښ شو، الحمدلله زمونږ په هر جماعت کې عالم موجود دی، هر جماعت کې عالم شته. تا ته د مسلې ضرورت پیښ شو ته به لاړ شي، د هغه نه به د مسلې تپوس وکړي. خو نن سبا داسې دور دی چې کله ته د چا نه د مسلې تپوس کړي نو هغه وایي ما ته د دې حواله پکار ده،
د دې ریفرنس ماته پکار دی، دا ماته په یو تحریري شکل کې پکار ده، ماته په خپل یو روغه کې په عدالت کې دغه شان په بل ځای کې ماته د دې مسلې ضرورت دی. یو زنانه ده د هغې نکاح ختمه شوي ده، هغه د مفتي صاحب نه فتوه غواړي چې ماته د فتوې ضرورت دی، د لیکلي فتوې. که بالفرض زه د بل چا سره نکاح کوم نو چې هغه ته دا یقیني چې او د نکاح ختمه شوي، د دې زنانه نکاح ختمه شوي ده او دا اوس بله نکاح کولی شي. یعنی ډېرو ځایونو کې د فتوې ضرورت په تحریري شکل کې دا پیښیږي، خو زما عزتمندو زمونږ په پوره ضلع ملکنډ کې دارالافتا نشته. نو د هغې دپاره چې کله مونږ ته د فتوې ضرورت شي نو مونږ چېرته ځو؟ مونږ شیرګړ ته ځو او مونږ چې دی نو پېښور ته ځو، مونږ د کراچۍ نه فتوا راغواړو. انشاءالله زمونږ دا کومه اداره چې ده د کمی چې مونږه اراده کړې ده د عرفان العلوم په نوم باندې او د هغې سره دا جومات دا به هم انشاءالله د یو ادارې په شکل کې، ځکه جومات دا یو تعلیمي اداره ده، دې ته خلک صرف د مانځه دپاره نه راځي، دې ته د دې دپاره راځي چې هغوی د دین خبرې زده کړي، هغوی په دین باندې ځان پوه کړي، صرف د مانځه ځای نه دی. نو دا هم یوه ډېره غټه اداره ده. دلته به انشاءالله زمونږ کوشش دی کم خلک چې په مدرسو کې سبقونه وای نو د هغوی د مور او پلار سره دا غمي چې اسې نه چې زما بچی د دنیوي تعلیم نه محروم شي، اسې نه چې زما بچی دینی سبق خو وای، حالانکه د دنیوي تعلیم دومره اهمیت نشته څومره چې د دینی تعلیم دی، خو چونکې د وخت ضرورت دی د هغې نه انکار نشي کېدی. نو د دغې د ضرورت پوره کولو دپاره انشاءالله مونږ اراده کړې ده چې کم بچی په دې مدرسه کې سبق وای او کم ماشوم دلته زمونږ سره حفظ کوي، زمونږ سره د ادارې له الله وجود ورکي او په دې کې هغه خپل تعلیم حاصلی، نو انشاءالله د هغې سره سره به دی په دنیوي علومو کې آرټیفیشل انټیلیجنټ کې AI په هغې کې به په کمپیوټر کې په انګلیش کې چې دا داسې ماهر چې دی د دین خبره کوي نو چې د دې د وجې نه هغه مرغوبه کېږي نه چې ماله خو انګلیش نه راځي، زه خو په کمپیوټر نه پوهېږم. نو انشاءالله زموږ د هغې اراده هم ده چې موږ باقاعده خپله نقشه کې د دارالافتا یو ډیزاین ایښی دی چې انشاءالله به دې کې به دارالافتا همي، نو دا به ستاسو په تعاون سره کیږي. دا مدرسې دا د عوامو په تعاون سره جوړیږي او دا به الله جوړي، دا زه نشم جوړولی، دا تاسو نشئ، دې له به الله وجود ورکوي. چې موږ د دې دپاره دعا وکړو چې الله تعالی دې ادارې له وجود ورکړي او څنګه چې زمونږ ارادې دي هغه ارادې الله تعالی تکمیل ته ورسوي. الله دې موږ له په دې خبرو د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمدلله.